زمونږ چې کم تاوان شوی دی نو هغه د 3 ارب روپو نه سیوا دی. جرګه حال کې هر ورځ میټینګ کیږي، د دې پولیسو میټینګ کیږي، د کمشنر صاحب میټینګ کیږي، پای کو هغه د دغه د څه قسمه خیال نه ساتي. دا په قوم په خزانه باندې ډي سي بوج دی، کمشنر بوج دی، دا نظام چې کوم مجسټریټي نظام دی دا د دنیا په یو کونه کې نشته. په موږ باندې یو داسې حکومت نافذ دی چې زه وایم چې دا حکومت چې دی دا یو ناوړی حکومت دی، دا یو داسې حکومت دی چې د دې خلاف جهاد کول هم زه وایم چې دا چې دی نه دا پکار چې زمونږ وزیر اعلی دی هغه په دې خبره ازو سوچم نه کوي. کم نقصان سواد ته ورسید دا زما د وجې نه ورسید او زما د وجې نه رسي. یو ډي سي تنخواه څومره ده؟ یوه میاشت خو ډېرې ده تنخواه نیمه والي که نه چې پیسې ورکوې خو کار په 2 ورځې کې کېږي او چې پیسې نه ورکوې ورو دا نه کېږي. السلام علیکم، د سواد نیوز ډاټ کام ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو کوربه وقار احمد سواتي. په یو خصوصي انټرویو کې ستاسو سره دا ټایم چې دی هغه حاضر یم چونکې په سواد کې او په پاکستان کې په ټول ملک کې چې دی هغه لاکډاون د کرونا وایرس د وجې لګېدلی و. دا ټایم چې دی په منګور سټي کې چې دی هغه موجود یم او په داسې یو شخصیت سره موجود دی چې هغه تعلق ساتي د هوټل انډسټري سره. سید وکیل احمد صاحب چې دی هغه سره موجود دی چې د هوټل انډسټري چې دی د هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټري د منګوري هغه سره دا ټایم موجود دی. تپوسونه به کوو مختلف چې د کرونا وایرس د وجې چې کم لاکډاون راغلی د هغې نه څونه خلک چې دی هغه کم د هوټل سره وابسته خلک چې دی څونه متاثره شوي دي. وکیل صاحب تاسو ته د ټول نه اول په خپل پروګرام کې هرکلی یم. ډېره وقار صاحب زمونږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له ټایم راکو او تاسو رالی او تاسو زمونږ د اواز د حکومت هغه خلکو ته رسوئ چې هغه اعلی چارواکي دي او هغه نن دغه لري چې یاره زمونږ دا ستونزې اواري کړي. زمونږ لاکډاون چې و نو هغه تقریبا د 1920 نه تقریبا دا شروع شوی دی او تر اوسه پورې زمونږ ټولو هوټلو ته حکومت په طرف باندې هغو تالې لګولي دي او زمونږ چې کم هوټلې د دې نه متاثرې شوي دي نو د دې د یو وړې اندازې مطابق چې اوس موږ لا پوره دغه کړی دی خو بیا هم زمونږ 800 هوټلې دي او په دې کې 100 هوټلې دي او 100 رسټورنټ دي. خو دا د 800 نه هم سیوا دي چې هغه تقریبا 1200-1300 ته رسي. خو زمونږ چې کم تاوان شوی او موږ مخکې کومه حساب لګولی نو د هغې نه 1.5 ارب روپۍ جوړې دی چې اوس چې دا کم مزید په دې کې د یوه میاشت 1.5 نوره اضافه وشوه نو د 3 ارب روپو پورې زمونږ نقصان په دې شکل کې شوی دی چې زه چې په کوم ځای کې موږ ناست یو نو زمونږ سره دا هوټل په 1,70,000 روپۍ د دې هوټل صرف کرایه ده، بیا د دې سره د نوکرانو خرچي دي او بیا زمونږ د دې د بجلی او بیا زمونږ د خوراک په دې کې هم دغه دی. نو دغه شان زمونږ چې کم تاوان شوی دی نو هغه د 3 ارب روپو نه سیوا دی. خو موږ دا وایو چې په دې کې په زرګونو خلک زمونږ سره لکه په دې 800-900 کسان هوټلو کې په رسټورنټو کې په ځینو رسټورنټو کې 4-5-6-8-10 کسان کار کوي، په ځینو هوټلو کې 8-9-10 ویټران کار کوي، منیجرانی اسسټنټ منیجرانی او په دې شکل کې زمونږ هغه کسان که موږ راغونډ کړو نو په موجوده وخت کې هغه د 15-20 هزار کسانو نه دا کسان سیوا کیږي. او بله خبره دا ده چې د دې سره چې کم خلک وابسته دی زمونږ علاقه چې دا نو دا په 3 پیلرو باندې زمونږ دا د سواد ته اکانومي یا د سواد ته معیشت آباد دی چې پای کې سیاحت یو ډیره ضروری شوبه ده او یو ډیره ښه شوبه ده. دویمه زمونږ سره زراعت دی چې پای کې باغونه دي او زمونږ یو سمندرپوري پاکستانیان دي. نو سمندرپوري پاکستانیانو هغه پیسې هم بندې شوې او هغه خلک راستون کېږي واپس راځي او د حکومت رویه تاسو ته معلومه ده چې د هغو سره په څه شکل کې وشوه. دویم زمونږ سره د باغونو مسله ده. نو موږ نن هم په یو باغ کې ناسو چې کم د اړو لکه موږ چې ورته شلتالان وایو خلک ورته اړو وایي نو هغه هم تقریبا نیم په نیمه د هغې آمدن کم شوی دی او بل دا ده چې د کرونا وایرس د وجې نه د هغې ریټ کم شوی دی. یو دا نقصان وشید، بله دا ده چې زمونږ چې کم موږ ته کم نقصان ورسید نو دا موږ صرف خپل نقصان دغه کوو چې هغه 3 ارب روپۍ دي. خو د دې نه علاوه دا د دې نه ځکه زیاتې دي چې په دې کې کم خلک متاثر دی چې د هغو
با هر قسم داګۍ پورې د انځره پورې به هغه خرڅېدو او هغه به خلکو وړو لویو ولې چې د ملم جبې ته موږ یو ورځې په خپل هم تلو او خلکو دغه یې راغستي وو دا پړاویان مطلب موږ ته دغه وایو او موږ ته یې قصدن آمدن هغه واغستو او موږ د هغه ځای نه ځان سره راوړو 50 که شپېته روپۍ علما ورکړې نو د دې دا مطلب چې کم سیاحان خلک یي هغو په جب کې پیسې راوړي موږ دا خبره کوو چې د کراچۍ نه یو سړی راځي نه 50,000 روپۍ راوړي چې د لاهور نه راځي هغه 30-40,000 روپۍ راوړي او چې د صوبې پښتونخوا نه راځي نه د 10 نه والا د 15 او د 20,000 پورې راوړي دوست تاسو اندازه ولګوئ چې د سوات د عامو خلکو چې پاغې کې د هینډیکرافټ دکانونه دي پاغې کې د سبزۍ دکانونه دي پای کې د چیکو کی دي زی په زی په لارو باندې چې دا نقصان ناقابل برداشت نقصان دی او منګه په یو خبرې ته ګورو چې دا کم موجوده حکومت چې هغه صوبې پښتونخوا چې زمونږ وزیر اعلی دی هغه په دې خبره ازو سوچ هم نه کوي او نه سوچ وکړو چیرې دا کم نقصان سوات ته ورسید دا زما د وجې نه ورسید او زما د وجې نه رسی او پته نه لګي چې دا خلک دا د قوم دا کم دغه چې دی دا اکانومي چې کومه د خط ارتاو شوه او د دې د وجې نه ارتاو شوه چې دوی په دې کې د څه قسمه رول پلی نه کو موږ په ډېر افسوس کوو وکیل صاحب یو ډیر مهم دغه دی چې مطلب هر کاروبار چې دی یا کم دغه چې دی د پاتیر چې دی هغه د یو خاص اس او پی تحت چې دی هغه کولاویږي آیا ستاسو په دغه کې څه سوچ دی چې حکومتي چارواکو له څه پکار دی چې تاسو دغې ته تیاری که په اس او پیز باندې کولاو شي ستاسو دا کاروبار موږ خو اول دا وایو چې حکومت په خپله په دې عمل نه کوي د جرګه حال کې هره ورځ میټینګ کیږي د دې پولیسو میټینګ کیږي د کمشنر صاحب میټینګ کیږي پای کو هغه د دغه د څه قسمه خیال نه ساتي ډوډۍ پروګرامي کې د چی پروګرامي او بیا که د خلکو د لکادي د خلکو خلاف چې کومې فیصلې کوي نو پاغي باندې منګه انتهایی لکه منګه دغه یو چې یره دا قوم او دا ملک دی خو پتہ کړی نه دی سوات خو منګه دا وایو چې سوات یو داسې علاقه وه چې د 247 246 ارټیکل لاندې منګ د دې سره د څه قسمه الحاق نه دی کړی خو منګه په خپل دغه باندې چې باچا صاحب حکومت بیا د والي صاحب حکومت او دلته حقیقت ته چې دلته لیاقت علي خان صاحب راغلی دی خو منګه دې سره د کرنسۍ منګه دې سره د دفاع او منګه دې سره د پارن دغه کړی دی خو منګ سره نور څه خبره نه وکړي خو به هر حال د بده مرغه زمونږ خلک چې دی هغه ایجوکیټډ خلک دی منګه په رضاکارانه طور منګه د سوات خلک دا خبره کوو او دې کمې پیسې چې کوي دلته چې په موږ مسلط دي نه دي دا وایي چې د یو ډي سي تنخوا څومره ده یوه میاشت خو ډېرې د تنخوا نیمه والي که نه بیا د ډي سي چې کم د هغه سره نوکران څومره دي بیا د هغه سره ګاډي څومره دي دا په قوم په خزانه باندې ډي سي بوج دی کمشنر بوج دی دا نظام چې کم مجسټریټي نظام دی دا د دنیا په یوه کونه کې نشته که حقیقت دی نه په دنیا کې چې کم نظام دی نه هغه د ګراس روټ نه چې کم نظام دی نه هغه زمونږه کم چې مونږه به کونسلران جوړو کم چې به مونږه دغه جوړو په هغې د خلکو ته پیدا رسي د هغو فیصلې په ښه طریقه حل کیږي خو افسوس دا دی چې په دې ملک کې چې کم نظام روان دی زورور خلک دی هغه زورور خلک د خپل ځان دپاره دا نظام ساتي او موږ پرې ډبوي او هره ورځ یو ډبوي او دا موجوده کومه ډرامه چې دا چې په دنیا کې دبلیو ایچ او وایي چې به اوس د یو بل نه لګي نه آیا دا راته ووایه د دې ایس او پیز هم ضرورت پاتې نه شو که هغو دا خبره کوي نو بیا د ایس او پي ضرورت نشته په دې کې خو به هر حال په موږ باندې یو داسې حکومت ناپیز دی چې زه وایم چې دا حکومت چې دی دا یو ناوړی حکومت دی دا یو داسې حکومت دی چې د دې خلاف جهاد کول هم زه یم چې دا چې دی نه دا پکار دی ولې موږ دا نه وایو چې جهاد دی موږ د ټوپک راولو تو موږ وایو چې موږ د میډیا په ذریعه موږ د آواز په ذریعه خپل آواز ورسو چې وروره زه په دې ملک کې اوسم زما د بچي تعلیم نشته زما د بچي قلم نشته زما د بچي زما شلټر نشته او زما د پاره د روزګار سیستم نشته ما په خپلو بچو باندې په دې دومره غریب او په دغه وخت کې ما په پیسې ولګولې او د ډي سي زوی چې دی هغه پري سبق کوي د جرنیل زوی پري سبق کوي د بل سړي زوی پري سبق کوي د زه به د دې ملک لکه زه خو وفادار یم خو زه ته ماته ووایي چې زه دا وفاداري به څنګه وکړم په دا وفادارۍ سره څه وکړم
ځان ته عمیل کم او که زه دا خبره کوم نو ما ته به وایي چې یاره دا د دې ملک خلاف دی. وروره دا ملک زما ملک دی، زه نه انډیا تسلیموم نه زه افغانستان ته تلی شم، خو په دې خپل ملک کې که څوک مې وژني خو زه خپل د خپل اواز رسوم او هغه دا رسوم او غریب ته رسوم چې غریب وروره ستا پکې د ډوډۍ ځای نشته نو په دې ملک کې به راپاسو او د دې نظام خلاف به موږ خبره کوو، الو به موږ کامیابي وو. او که موږ په ګوټ کې ناست یو موږ هېڅ نشو کولی. دغه ډي سي او په موږ مشرک د پټواري نه ته ځان نشي خلاصولی، ته به لاړ شي او پټواري به ستا کتونې راوباسي، لاول به درنه په هغې پیسې والي، بیا وایي دا کار نه کېږي، یو هفته به دې پایې کې راکاږي چې پیسې ورکوې خو کار په 2 ورځې کې کېږي او چې پیسې نه ورکوي ورور دا نه کېږي. صاحب یو اهم تپوس له به زه راشم چونکې نن سبا موږ ته خلک شکایات هم دا رارسوي چې ټورسټ د پنجاب نه د ټول ملک نه چې دی ټورسټ را روان شي سوات ته راځي، چونکې دا ورځې هغه دي که به کرونا وایرس نه راغلی نو دا ټورسټ به د سوات به او د منګوره به تې ډکه وه. خو مونږ ته هغه ټورسټ وایي چې مونږ راورسو په اوله ورځ مونږ په بحرین کې هم موجود و، د هغو ځینې مونږ ته شکایت رالو چې ټورسټ وایي چې مونږ په لنډاکي را پرېږدي، مونږ ټول سوات کور کړو، بیا مونږ هغه ځای کې په ساو کې په مدین کې په کالاکوټ کې په بحرین کې چې دی هغه مونږ په عذابۍ او مطلب د هغو سره بدتمیزي هم کېږي. تاسو دغې ته په څه نظر ګورئ؟ منګ دې ته په دې نظر ګورو چې دا 2 پاکستان دي، یو پاکستان د پولیس دی او دغه یو پاکستان دی او یو پاکستان د غریب سړي دی. نو غریب سړی ګوره دغه خلک رالیږي او په دې کې د کمشنر میلمانه دي، په دې کې د ډي سي میلمانه دي، په دې کې د جرنیل میلمانه دي او هغه ټول په رسټ هاوسونو کې اوسي، په هغې کې په هوټلې ته الي او هغه هوټلو کرایه هم نه ورکوي. موږ افسوس کوو په دې خبره چې تاسو چې دا لاک ډاون کوئ موږ په دې نه یو خفه چې هوټل بند دی. دا هوټل 200 پیرې بند که خو دا کم سړی چې د پنجاب نه راغلی، دا کم سړی چې د کراچۍ نه راغلی، دا کم سړی چې د پیښور نه راغلی، دا کم سړی چې د راولپنډۍ نه راغلی، دته دا لار یا بنده کا او یا داسې کولاو کا چې په دې پاکستان کې هغه د آئین تحت هغه د خپل قانون تحت اگر زیدی شي ته ورته هوټل بندې نو چې بندې ورته نو دا سړی به کوم ځای پاتې کېږي، د هغو سره زنانۍ اب واشروم ته ځي. زمونږ د پښتنو په معاشره کې دا چرته هم نه کېږي که دغه زنانه راشي او دغه سړي راشي او ما ته وایي چې ته بیټک راته خانه کولاو کا او زه پکې سملم، موږ به چرته هم انکار نه کړی دی نه به وکړو. د والي صاحب په زمانه کې د باچا صاحب په زمانه کې خلکو به په دیرو کې خلک ساتل. په دې دا سوات د اوس نه دی مشهور، دا سوات په هغه وخت کې مشهور چې په ټول په منګوره کې یو هوټل اولنی هوټل چې وا تاج هوټل رخ شو او په هغې کې لکه د هغې نه به ټول دغه کېده او خلک په د هغه وخت مطابق به خلکو لکه بوجرو کې خلک ساتو او په دې طریقه دی چې دا کم ظلم وکړو دا ظلم به په سنهري الفاظو کې موږ لیکو، دا به له تاریخ حصه وي چې یاره دلته داسې ډپټي کمشنر پاتې شو، دلته داسې کمشنر پاتې شو، دلته داسې ظالمان خلک پاتې شو چې هغو د سوات د پښتنوالي هغه دغه چې دی هغه هم کټ کړی دی او دلته داسې حکومت چې پای کې د میلمنو بېعزتي پولیسو کړې ده. پولیس غریبانان بدناموي، ولې پولیس ځکه بدناموي چې پولیس ته د بره نه اډر دی چې به یې ته به داسې کار کوې که نه. پولیس ګوره موږ هم دا وایو چې پولیسو د دهشتګردۍ په وخت کې هغو ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي. په سوات کې زه وایم زه د منم هغه زه د پولیسو قرباني منم او د عوامو قرباني منم، خو د هغې سیله موږ ته په 0 کې راکړی شوه او د سوات خلکو ته په هغه سترګه ونه کتلی شو چې کم زموږ حق او کم زموږ خبره وه. او زه دا خبره کومه چې ژوند لاړ شو، ژوند زما ډېر تلی دی، داسې د موږ د نورو خلکو هم روان دی. تاسو به هم رئ او خدای ته به جوابدهې. ته خو ځان له بنګله جوړی، خپل بچي له په بهر ملک کې اوس هم ستا سټیزنشپ دی. د یو سړي سره موږ چې اعلی سړی و د هغه سره میلاو شوي چې زما د ټول فیملي په غټ عهده باندې و، زما فیملي ټوله ګورې زه اوس نوم نشم اخیستی دی هرې نه. نو زه تاسو دا خبره کوم چې زما د فیملي ټوله په امریکا کې دي، تاسو خو ټول په امریکا کې څوک ناست یئ، څومره چې غټ غټ خلک دی هغو په امریکو کې ناست دي او موږ دا غریب خلک یو. د سهار په اسم 15 غنټې زه په خپل پټي کې کار کوم، آیا زه دا پټی ځان له یوازې کوم که نه د دې ټول قوم په هغې کې حصه ده. کاغذ سبزي راوړم بازار ته او کاغذ غنم راوړم، کاغذ جوار راوړم، ته راته دا ووایه ستا نه زه ښه شم که بد شم. تاسو چې سهار پاسې نو تاسو دغه سرکاري افسران چې تاسو دا کوشش کوئ چې نن به دا پیسې په کوم طرف کې راشي. نن تاسو چې کوم طریقه کار رخ کړی دی دا بالکل ناجایزه دی. د دې خدای پاک خو به درنه تپوس کوي، خو هغه وخت کې به موږ به نه یو چې موږ وګورو چې اوس ورکه جواب چې څنګه دی.
تاسو د دې ملک ټوله سرمایه بهر وویسته، تاسو له دې ملک ټول هر څه په بله واړول او زموږ سره یو دومره ظلم وکړو چې د سوات سیاحتي علاقه وه. او زه دې تاریان یم چې زموږ وزیر اعلی صاحب ستا به بیا خلک دی مخ ته ګوري، ته خو ډېر ښکلی سړی، موږ هم منو، خو ګورې دا به ستا دپاره ستا په تاریخ او ستا په ولې چې تاسو په دې ټوریزم کې ښه کار کړی او هغه موږ اپریشیټ کړی، خان صاحب هم زموږ سره په دې کې ښه دا کړی. خو افسوس دا دی چې په دې وروستۍ کې دا کم کار چې تاسو کوئ یا د دې د عمل کوئ، نه ګورئ دا عمل د خلکو سره یو ډېر زیاتی وکړو. مهرباني وکئ دا اواز چې زما څوک اوري دا دقې سی ام ته ووایي چې دا خلک په ژړا جاړي او ستا خو هېڅ کمی نشته، خپل دې مارکیټونه دي، خپل دې هر څه دي، حکومت ته غټ سیټ تر کړی دی. خو د سوات کې به سبا ته ګرځي او په سوات کې به ستا نه خلک تپوس کوي چې صاحبه تا په سوات کې د خلکو سره دومره ظلم کړی چې هغه ګوره په کالام کې چې کومې هوټلې دي هغو 30 لاک 20 لاک روپۍ مخکې اډوانس ورکړي، نورې به ورکوي او په دې کې سامانونه اچولي دي، په دې کې ریونیشن کړی دی او هغه په سیزن تا پې ختم کو. ته راته دا ووایه تا ته به په نسکوري لاس خیرې کوي که نه کوي؟ سی ایم صاحب زه تا ته خبره کوم، سی ایم صاحب دا خبره واوره، ته او موږ د دې سوات خلک یو، دا کم که ستا لاس نه رسي پکار دا ده چې ته دې کرسۍ له لته ورکړې. ته یو پښتون سړی، موږ ستا نه دا امید کوو چې دې کرسۍ له لته ورکړه چې بهی زما علاقه د غریبوالي په وجه تاسو کم طرف ته بوتله. بله دا ده چې حکومت دا کم هوټلې بندي کړي دي، دا بالکل دا په تاسو زموږ حق جوړېږي چې تاسو به له دې دا کرایه کم از کم د مالک ته موږ له یې مه راکوئ، د مالک ته کرایه به تاسو ورکوئ او که دا تاسو نه ورکوئ موږ به هائی کورټ ته ځو. که په دې ملک کې واقعي څوک اورېدو والا یي موږ به خپل وس کوو. ډېره مننه وکیل صاحب چې تاسو موږ له ټایم راکړو. د سواد نیوز ډاټ کام ګرانو مینوالو، وکیل صاحب چې هغه یو ډېرې ښکلې خبرې چې دی هغه وکړې وزیر اعلی ته چې دی هغه هم پکار دی، بلکې ټول حکومتي چارواکو ته او زموږ د سوات انتظامیې له هم پکار دي چې د سوات سیاحت دپاره چې دی هغه څه وکړي. د دې هوټل مالکانان چې دی یا د هوټل انډسټري سره چې دی د دې کاروبار سره چې څوک وابسته دي هغو د تېر شوي 4 میاشتو کې چې دی هغه ډېر زیات چې دی هغه سخت نقصان چې دی هغه پورته کو. او د بل پروګرام پورې چې د خپل کوربه وقار احمد سواتی له اجازت ورکوي. د الله په امان.